اوس ته زموږ دا وزیر خارجه هم تللی دی که نه محترم جناب بلاول بټ دامت برکاتهم العالیه چا ماته میں نرخ خدای که نه 1 کروڑ په انډیا اعلان کړو بغیر د بالټي نه انډیا ته تللی دی میں نرخ خدای که نه دی که نه د ده پلار هم نرو د ده پلار هم نر سړی و زه هغه تفصیل کې نه ځم مولانا صاحب محترم خو د هندوستان لکھنؤ علاقه ده ما ته چا ویلي دی بلاول او شهباز او د این پی والا قدر ولیکئ ما دا زما د مولانا مقتدیان دي د هغې په وجې کوم دا د چا مقتدیان دي بیره د چا ویلي د این پي د سره لږه لږه وس نه لګي نو ما دا پخوا داسې چلو چې زما مشرانو دوی قیادت ته مخکې کړي شاته پسې ولاړو چل به ورته ښودو پیرنګی به څنګه ځغلې وطن به د نجاست ګندګۍ نه څنګه پاکې نو کلک ورسه ولاړو مشري دوی کوله اوس موږ مشري خپله شروع کړه نو به دې ورته لږ تکلیف دی نور زموږ پاخه مقتدیان دي وجوهات دا دي مولانا ته تسبیح وایه او ماشاءالله وایه زه مخکې ځم نو په لکھنؤ انډیا کې هندوستان کې ډېر وخت نه دی تیر شوی یو هندو د هغې پریس خو پیژنې دا پوسټرې فلیکسونه چې چاپ کوي به دغه چاپخانه کې به قرآن شریفونه هم چاپ کول هغې له عالمان حافظان نیولو شروط یې ورته ښودو چې اوداسه کې به تاسو به دې فلیټونو د کمرو باندې دا حروف د قرآن لیکئ باقاعده انتظام شوی ای د مسعود آباد مؤمنانو واورئ تاسو خو کلمه ویلې ده تاسو خو قرآن باندې ایمان دی تاسو د محمد رسول الله په ختم نبوت عقیده ده واورئ یو هندو واورئ هغه ادب کوي د قرآن اعلان فرس کې کړی دی چې کله به دې کمر تاسو دا لیکل وکئ پخوا دا پلیټونه د وسپنې نه وو په پریس کې نو کله چې دا کمر نه د الفاظ د قرآن انځئ د چاپ نه بعد نو دا به وړئ د لکھنؤ سیند ته دا به کوڅه کې نه بیاوئ دا به ګنده نالۍ ته نه اچوئ دا سیسټم روانو د قرآن چاپخانه دغه وخت کې په کمر به چاپ لیکلی کېدو د چاپ اوبه چې د قرآن د حروفو د سیاهۍ وو هغه دغه هندو ډېر په احترام سره د لکھنؤ سیند ته ګزارلو ای د مسعود آباد مؤمنانو واورئ دغه هندو مړ شي وفات شو ګان انګلیش کې ورته څه وایي ګان موږ ورته څه پښتو کې ورته خپل مزاحیه ژبه کوي للو شو څه شو ستاسو په دې ګاونډ کې مو یو بیګای للو کړی هغې نه هم راځم للو ہو گیا اے مشرانو اے چا چې دا ځمکه ورکړې به دې مجلس کې موجود دی ښه جي وایي ځان پټ ساتي بس پټ ښه دی چا هندو مړ شو پنډت راغی مولانا صاحب پنډت پیژنې باغړم بغړم بچې ورته کوي زوی وله راوسته په هغه سټیک کې ورته هغه اور بل که بدې مړي باندې د هندوانو طریقه ده حاجي صاحب چې هغې باندې ډکې داسې امبار کې بیا ورته اور واچوي بیا هغه ایره شي ایره په سمندر کې گزار کړي زوی وله راوسته اس کی چتا کو آگ لگاؤ پنڈت نے حکم دیا دا وی خپل مولوی صاحب ته څه وایي پنډت نو چې هغې وله کله سټیک ورړو پھر سے محترم دا واقع میں قتلا میں اللہ بمونگ نسیزی پھر سے محترم زړه می داسې خوشحالي رااله میں خالق به ما جهنم ته نه گزاري کله چې ولا اور ورړو هغه اور ناغستو رور ولا راوستو اوږده قصه ده هر یو ولا لاستیک ورړي دا اور ورړي تیل پې توی شوي خو د دغه هندو دا چتا د دې دا میت دا ډیډ باډي باندې دا کم لرګي چې دي دا اور نالي پنډت تفوس کو هندو سکار کوي د هغې سکارو په فیچر حوالې سره په پاس کې هغه کم محنت کړی دی جواب کې ورته ویلی شو د به قرآن چاپخانه لګولې ده او دی د قرآن هغه الفاظ چې په کمر باندې ولیږي بیا یې په کاغذ کې چاپ رالي که مسیحایي چې پاتې شوې ده هغه ډېر په ادب سره سیند ته وړي په هغې کې توی کوي پنډت اعلان وکړو چې دا د الله د کلام اثر دی ټیک د زه هندو یم ما کتلی قرآن ما مطالعه کړې ده څوک چې قرآن له غاړه
ورکی مینه محبت کوي عشق ته کوي الله هغه په آخرت کې نه سیزي دا په دنیا کې نظاره ده چې په یو هندو باندې د قرآن په محبت کې اور حرام اور هندو فیصله وشوې دا سمندر ته گزار کوي سمندر ته نه مونږ مؤمنان یو مونږ مسلمانان یو دا الله کلام سهار ماښام بیګا وایو که نه که روژې نه بعد هم نه دی راغستی زه بس نه ځم یعنې کله کله خو زه چې ګریوان ته م لاس واچوم خو د ښځو خبره یقین مې نه شي تا به راغستی مشره نو نوسي زوی نه تپوس وکړه زه خو تا پېژنم چې تی وې ځکه چې یې تبلیغي زه دغه تفصیل کې نه ځم انشاءالله پیر صاحب به ورته روحاني ستنې ووایي ستاسو بچی به بیا قرآن رالي زما ستنې لږې بل شانې اوس په خوب شي هسې پیر صاحب انشاءالله ستاسو بچی چې سار فاسي قرآن مې په لاس کړي الله دې زموږ دا روحاني بزرګان لري نو قرآن چې کم سینه و بدن کې موجود وي الله تعالی هغه بدن نه سیزي او د دې دا خدمت د قرآن دا منډې تړلې مدارس مساجد جوړول دا مونږ ته په کومه صدقه کې میلاو شوي د ختم نبوت په صدقه کې حاجي صاحب زما استاد زموږ د ټول مؤمنانو عقیده له محمد رسول الله به واپس دنیا ته جبریل امین به بل کلام به نه راځي قرآن اخرنی کلام پیغمبر اخرنی محمد رسول الله دا زمونږ عقیده ده نو لہذا د محمد رسول الله نه بعد تاسو ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم دا تګ د رحلت د هغې د مدینه منوره کې د تشریف وړلو هلته حیات په قبر کې هغه ټول نظاره د خپل مؤمنانو سلام هلته براه راست اورېده د دې ځای نه درود شریف بزرې فرشتې هلته رسېدل اورېدل دا زمونږ عقیده ده الحمدلله محمد رسول الله په خپل قبر مبارک کې حیات مبارکه بالکل الته موجود دی هغه رزق هم خوري هغه عبادت هم کوي او هغه مونږ چې لاړ شو زمونږ سلام هم اوري دا ډېره خوشبودار عقیده ده نو زه تفصیل کې نه ځم خو د قرآن خدمت مونږ ته په څه باندې میلاو شوی ختم نبوت باندې زه هغه تفصیل کې هم ډېر نه ځم په یو موقع باندې د محمد رسول الله تاسو ټول وایي صلی الله وعلیکم سلام یا ولدي الفاظ بر اورېدی شوي او د پښتو یو واقع وایي دا چا نه وایي دا ما څه شي یو ماشوم وایي ناستو ګوتې خوږ شوې وه پیر صاحب محترم خطیب صاحب هم راغی نو ګوتې ډېره ټکېدلې وه مولانا صاحب تورې پګړۍ والا او امیر صاحب راته ښکاري تبلیغي نو وایي چې کله هغه ګوتې ټکېدلې وه یو مشر ولا راغی دا ګوته دله چا ټکولې سړی راته خیر او ته جواب کوي دی نه خپله کمر را بغولې ده خوږ کړی مې ده هغې ته خلص تېر کړی نو وایي دا جاړې سله مونږ دغه ذمېدارې طبقې ته ښه په سنجیده انداز کې جذباتي انداز کې نه ښه په مینه لولی پاپ انداز کې ورته وایي په کوم انداز کې مینه پېژنې